فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. دا سورہ آل عمران دے او دا آیات نمبر دے 45 46 47. اذ قالت الملائکتو کلچیو الملائک جبریل یا مریم اے مریم ان اللہ یقیناً اللہ پاک یبشرکی زیر درکی تاتا بکلمت منہو ویوی کلمی سرا د جانب د اللہ نا جانب د طرف د اللہ نا اسمه المسیح عیسی ابن مریم نم د آغب مسیح عیسی زوی د مریم وی وجیحن مخورز بی پی دنیا پا دنیا کی والآخرتی و پا آخرت کی ومن المقربین او د نزدیکړې شو نه بیو ویکلم الناس فی المهد او خبرې بکئی د خلکو سره په غیږ د مور کی یا په زانګو کی وکهلن او په پوخ عمر کی ومن الصالحین او د نیکانو نه بی قالت رب انا یکون لی ویل چې سرنګي بوي زما د پاره بچه ولم یمسسنی بشر او نه د رسیدلې ما ته هیڅ یو بنده یو بشر قال اول جبریل کذالک الله کذالک تبهم دق شانتی کی الله یخلق ما یشاء پیدا کوي څه چې وغواړي څنګه چې وغواړي اذا قضا کله چې فیصلو کی امرن د یو کار فانما یقول له کن فیکون نو یقینا وای اغیتا چې شاه نو اغشي ويعلمهم الكتاب او خایبا تعلیم به ورکي د کتابونو والحکمت او د سنت والتورات او د تورات والانجیل او د انجیل. مخکی د مریم بیبی عبدیت ذکر شو چې مریم بیبی د الله تعالی عابده ده او د الله عبادت کوونکې ده. نو اوس د دې ځای نه د عیسی علیه السلام عبدیت ذکر کیږي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی. دی په پیدایش کې چې دی نو الله ته محتاج دی. دی په علم کې چې دی نو الله ته چې دی نو محتاج دی. او کم چې دی مړی را پاسوله نو هغه هم د الله تعالی په حکم سره را پاسوله. او کم چې دی په لاس د برګي مرض والا به ښه کوو نو هغه به هم د الله تعالی په حکم سره چې دی نو ښه کولو. د دې ټولو آیاتونو مقصد دا دی چې عیسی علیه السلام بنده دی او خدای نه دی. په عیسایانو باندې رد دی چې عیسایانو عقیده دا وه چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله خدای دی یا د خدای زوی دی. نو په هغوی باندې رد دی او د عیسی علیه السلام عبدیت چې دی نو ذکر کیږي دا پیدا شوی دی. دا د الله تعالی بنده دی. دا الله ته چې دی نو محتاج دی. دا خبر ذکر کیږي. اذ قالت الملائکتو کله چې وویل ملائکو ملائک جنس دی نو مراد تینے جبریل لے او یو ته هم ویلې کیږي او ډیرو ته هم ویلې کیږي. یا مریم اے مریم
ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر درکې تا ته بکلمت منه په یوې کلمې سره طرف د الله نه. او دلته مخکې موږ ویلو چې تفسیر قرطبي ویلی او ابن حزم ظاهري ویلی چې مریم نه ده، دا نبیه ده. او وی ځکه نبیه ده چې ملائکو سره خبرې کړلې، نو دا ضروري نه ده که نه چې ملائک د چا سره خبرې وکړي نو هغه به خامخا چې دی نو پیغمبر به او یا به پیغمبره یو. نو د هغې جواب موږ مخکې کړی و چې دا اکثر علماو او جمهور علما دا وایي چې دا د الله تعالی ولیه وه، مریم پیغمبر او نبیه چې دی نو هغه نه وه. نو دا یاد ساته. د کلمې نه مراد څه دی؟ د کلمې نه مراد عیسی علیه السلام دی. بکلمت منه په یوې کلمې سره، منه د طرف خپله نه. عیسی علیه السلام ته کلمه ولې ویلی کېږي؟ دا خو موږ بار بار وایو چې عیسی علیه السلام ته کلمه او کلمت الله ورته ځکه ویلی کېږي چې الله تعالی د کلمې په کون سره پیدا کړی دی، په کون سره پیدا دی. او دا ټول مخلوقات الله تعالی په کون سره پیدا کړلی، خو د هغې اسباب شته، اسباب. خو د عیسی علیه السلام بغیر د اسبابو چې دی پیدا کړی دی. پلار یې خو نه و که نه، الله تعالی د کلمې په کون سره پیدا کړی دی. او عیسایانو به د دې نه چې دی نو دا اخیستله چې دا د الله تعالی کلام چې دی نو هغه مجسم شوی دی، او د الله تعالی کلام چې دی نو مجسم شوی دی او جسم یې اختیار کړی دی. نو داسې نه ده، د الله تعالی په کون سره چې دی نو عیسی علیه السلام پیدا کړی دی. نو په عیسایانو باندې چې دی نو پکې هم رد دی چې تاسو د متشابهاتو پسې چې دی نو ورپسې کېږئ. د هغې جواب مخکې شوی و چې په قرآن کې چې دی نو 2 قسم آیاتونه دي، محکمات او متشابهات. نو کم چې ټیک خلق دی، صحیح مؤمنان دي، نو هغه د هغې نه صحیح مطلب چې دی نو راوباسي او یا یې چې دی نو معنا الله تعالی ته سپاري. او کم چې ګمراه دي نو هغه په متشابهاتو پسې چې دی نو ورپسې کېږي. نو ځکه ورته چې دی د کلمې په کون سره الله تعالی پیدا کړی، نو ځکه ورته کلمت الله وایي چې الله تعالی د کلمې په کون سره پیدا کړی چې پلار یې چې دی نو هغه نه و. نو عیسایان غلط وایي چې دا او د منهو نه چې دی نو دا راوباسي چې دا د الله نه جز دی، جزو. نعوذ بالله. منهو د طرف خپله یعنې د الله د طرف نه ده. الله تعالی کن ویلو جو عیسی علیه السلام پیدا شو. وای د منهو مطلب دا ده چې دا د عیسی د الله تعالی نه چې دی نو جز دی. نو داسې نه ده، الله تعالی په کلمه د کن سره چې دی نو پیدا کړی دی. اسمه المسیح چې نوم د هغه به مسیح څه ته ویو؟ د مسیح یو معنی دا ده چې دی به مبارک معنی ده. تفاسیر لیکله چې معنی څه ده؟ مبارک. او بل مسیح معنی دا ده چې سیاحت نه ده، سیاحت به کوي، ګرځي به. عیسی علیه السلام ګرځېدو که نه، دعوت یې چې دی نو خلکو له ورکولو. او دغه شانتې کې دجال ته هم چې دی نو مسیح ویلی کېږي، مسیح الدجال. نو هغه هم چې دی نو ګرځي په دې دنیا کې، 40 ورځې به چې دی نو هغه به ګرځي. او بیا به عیسی علیه السلام چې دی نو هغه به څه کوي؟ قتل کوي. عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی، عیسی خپل نوم دی، ابن مریم چې دی نو کنیت دی. وجیحا او دا به مخورز وي، یعنی خاوند د مرتبې وي، د عزت والا به یو، عزتمند به یو، په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. الله تعالی به دی ول چې دی نو یو چته مرتبه چې دی نو ورکوي.
ومن المقربین او د نږدې کړی شو نه به یو الله ته به چې دی نو نږدې او عیسی علیه السلام خو په څو وجه سره چې دی نو الله ته چې دی نو نږدې دی او نیکان خلق ملائک چې دی نو هغه مقربین دي مؤمنان انبیا چې دی نو هغه مقربین دي او دغه شانته کې عیسی علیه السلام هم الله تعالی اسمانونو ته اوچت کړی دی نو هم چې دی نو هغه مقربین دی الله ته چې دی نو نږدې دي ویکلم الناس فی المهد او خبرې به کوي د خلکو سره په غیږه د مور کې یعنی په زانګو کې ووایه یعنی په وړوکوالي کې خبرې کول دا خو چې دی نو معجزه ده چې سړی په وړوکوالي کې چې دی نو خبرې وکړي خو دلته وایي وکهلن او په پوخ عمر کې به چې دی نو خبرې کوي نو په پوخ عمر کې هر سړی خبرې کوي په وړوکوالي کې چې دی نو دا خو معجزه شوه وایي د دې دواړو د مساوات او د دواړو یو ځایوالي ته چې دی نو معجزه وایي که نه دا دواړه راجمع کې چې سړی په ماشوموالي هم خبرې کوي په ماشوموالي کې دا ده چې په زانګو کې ماشوم چې پروت نه و خبرې نشي کولی خو چې په زانګو کې خبرې کړلې نو دا خو معجزه ده او په حدیث کې هم راځي چې په زانګو کې خبرې نه دي کړي مګر 3 کسانو یو عیسی ابن مریم دی چې عیسی علیه السلام زوی د مریم دی انی عبد الله چې زه د الله تعالی بنده یم او بل په ماشوموالي کې چې دی نو خبرې شو دي نو هغه صاحب جریج دی جریج یو نیک انسانو نو هغې ته مور چې دی نو آواز وکړو او د دې جریج د مور خیرې وکړې نو هغه په مانځه باندې ولاړو مور ورته آواز وکړو نو دی رانغی نو مور ورته خیرې وکړې چې الله دې راته چې دی نو د بدکارو خلکو ښځې چې دی نو تا ته ښکاره کړي بدکاري نو دی په عبادت خانه کې و عبادت یې کولو نو په دې کې یو زنانه چې دی نو راله و د دې نه مطالبه وکړله د ګناه دې خو دې ځان وساتلو خو هغې زنانه په دې باندې چې دی نو الزام ولګولو او هغه زنانه د یو شپنکي سره چې دی نو ملاو شو وه او د هغې نه چې دی نو هغې حمل چې دی نو اخیستی و او د هغې نه چې دی نو ماشوم پیدا شو هغه ښځې د خلکو وویله وایي دا ماشوم څنګه ستا نه پیدا شو دا د چا دی دا ماشوم و وایي دا خو د جریج نه پیدا شوی دی وایي ښه وایي جریج دا کارونه کوي نو خلک لاړو تپوس مپوس نه کوي خو د هر څه ولې چې دی نو وران کړله کوم ځای کې عبادت کولو هغه هر څه ولې چې دی نو راواچېله او وایي څه چل شوی دی وایي دغه شانتې کې وایي تا چې دی نو د زنانه سره چې دی نو غلط کار کړی دی او د هغې نه چې دی نو بچی پیدا شوی دی وایي هغه ماشوم چېرته دی وایي هغه راوړی نو چې ماشوم یې چې دی نو راوستلو نو د ماشوم ته چې دی نو جریج ورته وویله وایي ستا پلار څوک دی نو هغه ماشوم د مور په غېږه کې چې دی نو وویله وایي پلانکی شپنکی وایي زما پلار حقه دی نو دلته د صاحب جریج چې دی نو هغه پاکي چې دی نو ثابت شوه چې جریج ته خو ګناه چې دی نو خو نشته ګناه خو چې دی نو بل سړي کړی دی شپنکي کړی دی دا خو په جریج باندې چې دی نو الزام لګېدلی دی نو خلک بیا راټول شوللو او بیا وله چې دی نو عبادت خانه جوړه کړله او خلکو ورته ویل موږ به دا عبادت خانه چې دی نو د سونو جوړه کړو وایي نه وایي زما مخکینی عبادت خانه چې دی نو هغه جوړه کوي نو ځینې خلک پکې داسې یو چې تپوس مپوس نه کوي خو کار کوي په پښتنو کې هم داسې ډېر شی ورځو که جریج عبادت خانه چې دی نو ورانوه تپوس مپوس نشته تحقیق چې دی نو هغه نشته او بل یو بل ماشوم و هغه بني اسرائیلو کې و په بني اسرائیلو کې یو ماشوم داسې و
چې مور هغې له چې دی نو تی ورکولو. نو تی ول ورکولو په دې کې یو جبار سړی روان دی، په اس باندې سور دی او د شکل و صورت نه چې دی نو هغه ډېر ښایسته دی او حسین دی او ډېر په غرور او تکبر کې چې دی نو روان دی. نو دې ښځې وویله وایي زما دا ماشوم د دې سړي په شانتې کېږي. نو هغه ماشوم وویله چې الله ما داسې نه کې، چې الله ما داسې نه کې. بیا بله یوه ینځه وه او زنانه وه، هغه چې دی نو چا وهله او را په مخه کړې وه او دا یینې چې دی نو بهیدې پې. نو دې ښځې وویله وایي یا الله وایي زما ماشوم وایي زما دا بچی چې دی نو د دې په شانتې کې چې دی نو نه کې چې خلک یې وهي او ځغلی یې. نو ماشوم وویله وایي الله ما دقه شان کې. نو هغه مور هغه ماشوم ته وایي چې دا څه قصه ده؟ نو هغه ماشوم ورته وایو وایي دا مخکینی سړی نه دی، دا خو ډېر په غرور او تکبر کې و او داسې انسان خو د الله تعالی بدې شي. نو ما وویل چې الله ما داسې نه کې. او دا وروستو کومه زنانه چې وه نو دې زنانه زنا او بدکاري نه وه کړې او دا پاکه او خلکو چې دی نو را په مخه کړ وه او خلکو چې دی نو وهله او دغې ته چې دی نو څه ګناه نه و. نو الله ما وویله چې ما داسې کې. نو دا درې ماشومان دي دیو خبرې کړلې چې عیسی علیه السلام دی او د جریج هغه ماشوم دی چې د هغې پاکي ثابته شوه او دا د بني اسرائیلو دا درېیم ماشوم دی. دا په صحیح البخاري کې دا حدیث چې دی نو دا شته. ویکلم الناس او خبرې به کوي د خلکو سره په المهد په زانګو کې وکهلا او په پوخ عمر کې ومن الصالحین او دا به د نیکانو نه د نیکانو د جماعت نه به یو. او دا په بني اسرائیلو کې به ونو په دغې پخوانو دغه کې تېر شوی دی. او یو هغه ماشوم دی، هغه ماشوم دی پای یا وایي بوډا سړی دی، یو شیخ دی پای کې اوس اختلاف شته که نه. او خو دا چې دی نو دا په حدیث کې راغلی دا درې واړه خو د هغې څه تذکرې هېڅ نشته. خو یو سړی و زما خیال دی بوډا سړی او شیخ و او مشر کس دی. وکهلا او په بوډاوالي کې به خبرې کوي په پوخ عمر کې. نو د دې نه یو دا خبره هم راوځي چې عیسی علیه السلام خو پورته چې ختلی نو په 33 سالو په عمر کې ختلی دی او په بوډاوالي کې په پوخ عمر کې خو هغې هغه خبرې کوي. نو دا به چې دی نو واپس راځي. عبدالله ابن عباس ویلي کله چې واپس راشي نو په پوخ عمر کې به چې دی نو خبرې کوي، قرآن و حدیث بیانوي. پوخ عمر کې هغې پوخ عمر ته خو نه ورسېدلی که نه، په ځوانۍ کې تللی 33 سال په عمر کې. نو دا یې ځکه ویلی دی. قالت وویله دی مریم رب رب زما انا یکون لی چې څرنګې بشي زما دپاره ولدون یو بچی. انا تعجب کول دپاره د تعجب کولو دپاره راځي، یعنی تعجب کول د الله په قدرتونو کې. نو دا خو ټیک دی، دا خو څه انکار نه دی او نه ګناه دی چې زما دپاره به چې دی نو دا بچی څنګه شي. مناجات کوي د الله تعالی سره د مریم چې ولم یمسسني بشر او نه دی رسېدلی ما ته یو بشر، نه په نکاح سره او نه په زنا سره. ما خو نکاح هم نه دی کړی او نه ما چا لاس راوړلی، نه بچی به زما دپاره چې دی نو څنګه وشي. یعنې کیفیت به چې دی نو څنګه یو چې زه به نکاح کومه که دا نکاح نه و بغیري. نو په دې کې مریم بیبي چې دی نو دا وویله. قال وویل جبریل کذلک هم دقه شان به ته یې ای مریم دقه شان به یې، نه به څوک ګوتې در وړي نه به چې دی نو نکاح کې. الله تعالی یو خپل قدرت د قدرت یو نښه چې دی نو ښکاره کوي. الله یخلق ما یشاء، الله پیدا کوي هغه څه چې وغواړي. الله تعالی په هر څه باندې قادر دی
نو الله تعالی چې وغواړي نو بغیر د پلار نه بچی پیدا کولی شي. اذا قضا کله چې فیصله وکړي امرن د یو کار انما یقول یقینا وای له هغه کار ته کن شا فیکون هغه وشي. نو د کن دا لفظ نه دی، دا کلمه ده. عیسی علیه السلام ته کلمت الله ځکه وایي چې الله تعالی د کن په کلمه سره پیدا کړی چې کن شا نو فیکون، نو عیسی علیه السلام پیدا شو. دا د الله نه چې جز نه دی او نه د الله تعالی کلام مجسم شوی دی چې جسم یې اختیار کړی دی چې عیسایان وایو. خجی ویعلمهم الکتاب او تعلیم به ورکوي دی د کتابونو، د کتاب. وس عیسی علیه السلام په علم کې الله ته محتاج دی، په علم کې الله ته محتاج دی، دا خدای نشي کېدی. او د دې ځای نه هم چې دی نو راوځي دا خبره چې عیسی علیه السلام به واپس راځي. ګوره ویعلمهم الکتاب، تعلیم به ورته ورکوي، تعلیم به ورکوي د کتاب، د قرآن تعلیم به ورکوي که نه. او تورات او انجیل خو به کم ویلی نو واپس به راځي که نه. والحکمت او د حکمت د سنتو احادیثو تعلیم به ورکوي د کتابونو، والحکمت او د حکمت یا د انبیاء د سنتو د احکام د شریعتو، والتورات او د تورات، والانجیل او د انجیل. دا یې خو له مخکې ورکړو، د تورات او د انجیل دا علم یې خو له مخکې ورکړو، خو چې بیا راځي نو بیا به چې دی د قرآن او د احادیثو علم به وله چې دی هم الله تعالی چې دی ورکړي. خجی بس دی نو. اذ قالت الملائکتو کله چې وویل ملائکو، اذ قالت الملائکتو کله چې وویل ملائکو یا مریم و مریم ان الله یقینا الله پاک یبشرو کې زیر درکوي تا ته بکلمت منه په کلمې سره د جانب خپلنا چې هغه عیسی علیه السلام دی، اسمه المسیح چې نوم د هغه به مسیح عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم وي، وجیها خاوند مرتبه به مخورز به په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې، ومن المقربین او د نږدې کړی شوونه به ویکلم الناس او خبرې به کوي د خلکو سره په المهد په زانګو کې یا د مور په غیږه کې، وکهلا او په پوخ عمر کې، ومن الصالحین او د نیکانو نه به. قالت ویلا د مریم ربي رب زما انا یکونو لی چې څرنګه به شي زما دپاره ولدون بچی، ولم یمسسني بشر او نه دی رسېدلی ما ته هېڅ بنده. قال ویل جبریل کذالک هم دغه شان به یې ته الله پاک یخلق ما یشا پیدا کوي هغه څه چې وغواړي. اذا قضا کله چې فیصله وکړي امرن د یو کار فانما یقول له کن فیکون، نو بېشکه وایي هغه کار ته کن شه نو فیکون نو هغه شي. ویعلمهم الکتاب او ښایي به تعلیم به ورکوي دی د کتاب، والحکمت او د سنتو یعنې د احادیثو یا د انبیاو د سنتو، والتورات او د تورات، والانجیل او د انجیل. وایي جی بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکة کله چې ویل ملائکو یا مریم